حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د کم مور د کم پلار بچی چې په کم ورځ قرآن ختم کو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی د دغه مور د دغه پلار اعمال نامه د ګناونو نه پاک کړه په کوم ورځ چې ستا بچی د الله کلام ختم کړي په دغه ورځ باندې الله ستا عمل نامه د ګناونو نه پاک کړي دا زما موري ډېره بختوره موري پلاره ډېر بختور پلاري نن دی الله عمل نامه د ګناه نه پاک کړه مخکې قدم لږ په احتیاط باندې ږده مخکې ژوند لږ په احتیاط تېروه ته د حافظ قرآن مور شوې ته د حافظ قرآن پلار شوې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په کومه ورځ کم معشوم چې قرآن په یاد کی الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړې شئ د حافظ قرآن خواله فرشتې تپوس کوي الله څه کوو مونږه د حافظ قرآن اعمال لیکو الله وی نه د هغه سره اعمال لیکونکي فرشتې د مخکې نه موجود دي الله زمونږ په څه ډیوټي مونږ د حافظ قرآن خواله سره لاړې شو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي تاسو د حافظ قرآن استقبال ته ورشئ تاسو د حافظ قرآن سیکورټۍ ته ورشئ تاسو د حافظ قرآن پروتوکول ته ورشئ الله خلک وایي که نه هلکه لرې شه ایم پي ایس صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره ایم ایل اے صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره خان صاحب ملک صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره لار ورته پرېږدی داسې خلک وایي که نه وایي زه واما ستا د ایم پي ایس سره ستا د ایم این اے سره ستا د افسر سره په سیکورټۍ کې د الله عاجزه بندګان روان دي زما د حافظ قرآن سره په سیکورټۍ کې د الله فرشتې روان دي د الله فرشتې روان دي الله د حافظ قرآن سره سیواګري فرشتې ښه د رحمت فرشتې د سره سیواګري هغه د عام انسان سره نه زما موري نن د حافظ قرآن بچی به کور ته درشي او چې په دسترخوان در سره کېناستو ځان ته به د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره فرشتې موري ووایه نن زما په دسترخوان زما سره د الله فرشتې ناستې موري حافظ قرآن بچی به دې نن په کوټه کې وده شي په کټ کې ملاستې پلاره لږ غلی غلی ورشه او د دې حافظ قرآن بچي سر ته ودرېږه او ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتې ګرځي ووایه نن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله فرشتې ناستې حدیث ځان ته را یاد کا دا معمولي خلک نه دی دا کمزوری خلک نه دی د دې غوښې الله په ځمکه باندې حرامې کړي دي د دې غوښې الله په ځمکه حدیث مبارک کی راځي اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري د حافظ قرآن غوښې به ځمکه جواب ورکړي الله د حافظ قرآن غوښې به نه خوري دا ولې ځکه دا معمولي سینه نه ده دا عامه سینه نه ده په دې سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي په دې سینه کې د بخاري احادیث پراته دي په دې سینه کې د مسلم شریف احادیث پراته دي الله تاکل لحمه ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي حرام کړي څه کړي دي قالت الارض ځمکه جواب ورکوي ای وربي هي زما ربا كيف اكل لحمه زبد د غوښې څنګه خورم وکلامک فی جوفی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی الله زه دغه غوښې څنګه وخورم الله علماو تر دې پورې لیکلي دي که نه وی په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي تمام مقبرې والو نه الله څه پورته کوي نو چې په کومه مقبره کې د پلار دفن دی په کومه مقبره کې د مور دفن ده او په هغه قرآن کې حافظ په هغه مقبره کې حافظ قرآن دفن شو نو ووایه شکر الحمدلله ووایه شکر الحمدلله زما د مور او پلار ګاونډ له وایه حافظ قرآن لاړو د ده په برکت سره به الله زما په مور او پلار باندې اسانتیا راولي الله